بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مدرسینو اور طلباء عزیز، د ارشاد الصرف سبق دی، درس نمبر 19 19 سبق دی د حروف اصلی او د حروف زائد پہچان. مر د پاروم په سبق کې د حروف اصلی او تعریف او دغه حکم، د حروف زائد او تعریف او دغه حکم دامی بیان کی. اوس مبتدی طالب دی یا مبتدی مدرس دی، به څنګه معلوموي چې دا حروف اصلي دي او دا حروف زائد دي؟ نو هغه دي په توجه سره دا درس واوري. تمام حروف په کلام عرب کې زائد دي. حروف جاره، حروف مشبه بالفعل، حروف نداء، حروف عتين او حروف ما ولا مشبه بليس، لا نفي جنس، حروف عاطفه، دا ټوټل حروف زائد دي. دا حروف بنه د فا په مقابله کې راځي، نه به د عین نه به د لام. او بل د فعل ماضی اور مضارع او د امر وغیره په اخر کې چې کوم ضمیرونه دي، الف ضمیر، واو ضمیر، نون مفتوح ما قبل ساکن، فلان فلانه، دا ضمیرونه هم زائد دي، دا په وزن کې نه راځي. او دریم د ګردانو علامتونه، مثال کے طور پر د مضارع په شروع کې حرف عطین دی، د اسم فاعل د شپږو صيغو کې د فا کلمې بعد الف دی، په اسم مفعول په شروع کې میم زائد، د عین کلمې بعد واو زائد. دا چې څومره ګردانو علامتونه دي، دا علامتو هم وزن نه راځي. او دغه رقم د بابو علامتونه، لکه مثال د باب افعال علامت دا دی چې په ماضي امر په مصدر کې به همزه قطعي وي، او د باب افتعال د فا او د عین مابین کې به تا زائد راغلی وي. نو د بابو علامتونه، تمام حروف ضمیرونه، د ګردانو علامتونه او د بابو علامتونه دا زائد دي، وزن د صيغې راباسي. دا توري به د فا او د عین د لام کلمې په مقابله کې نه راوړي. اور بل مجلس داسې حروف چې هغه د دوو کلمو سره جوړي، مثال کې طور پر عن دی، من دی، دا وزن هم نه راوځي. اور عجمی الفاظ په کلام عرب کې چې څومره عجمی الفاظ دي، یا مشتی عجمی الفاظ پر خپل ژبه استعمالونه، د عجمی الفاظو نوم نه راځي. لکه زموږ د پښتو نوم دی روزي خان، ګل محمد، اوس د ګل وزن به نه راباسو، د روزي وزن به نه راباسو. نو دغه رقم به ته و طالب ته دغه شیان ورښیې، بیا به هغه ته وایه چې اوس موږ د یو صیغې سره او تمام حروف چې کوم دي دا مجموع ایستل، د ګردان علامت مجموع ایستی، د باب علامتونه مجموع ایستل، اور د هغه رقم ضمیرونه مجموع ایستل. اوس ورته وګوره، که صافي توري درې پاته سو، نو و هغه درو تورو ته وایي حروف اصلي. که صافي توري څلور پاته سو، و هغه څلورو ته وایي حروف اصلي. که صافي توري پنځه پاته سو، و هغه پنځو حروف ته وایي حروف اصلي. لکه ضربه، اوس په ضربه کې ضربه، په یضربو کې یضربو، په یضربو کې یا مجندې که ضربه، نو ضربه څه سو؟ حروف اصلي سو، یا حرف عطین زائد سوره. اور حروف اصلي درې صافي پاته سو، و دا کلمت ثلاثي وایي. حروف اصلي صافي څلور پاته سو، و دا ته وایي رباعي. حروف اصلي صافي پنځه پاته سو، و دا ته خماسي وایي. بس سداسي نه راځي اور ثنائي کلمه نه راځي په کلام عرب کې. ثنائي چې دغه موږ وزن راباسو، اور سداسي د شکل د وجې نه راځي. یو مجلس خو تر دا ځای وسو. دویم مجلس دا دی چې په وزن کې ته لام کلمه راوړې، نو په وزن کې د لام کلمې د تعداد باس. لام کلمه به کله یوه راوړې، کله به لام کلمه دوې راوړې، کله به درې راوړې. د ثلاثي په وزن کې فاعل یو لام راځي، د رباعي په وزن کې فاعل دوه لامه راځي، د خماسي په وزن کې فاعل درې لامه راځي. ضربه فعل یو لام، دحرج فعل دوه لامه، جحمرش فعل درې لامه. اوس دا کېږي چې لام کلمه په تکرار سره راځي، ولې فا په تکرار سره نه راځي، ولې عین کلمه. نو ګورئ زیادتي همیشه په آخر کې کېږي، او چونکې لام کلمه په آخر کې ده، لہذا تکرار په لام کلمه کې د دې وجې راځي. وایي دا د حروف اصلي حروف زائدو مذاکره وسوه. سبا به انشاءالله العزیز موږ ته د وزن اجرا کو مشق، چې و طالب ته اجرا کې په څه شکل به کوي انشاءالله.